أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باب سنن الوضوء الفصل الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنصر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه وقيل لعبد الله بن زيد بن عاصم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ الحديث دا اودس پاوالی باندې د مسائل د ذکر کولو د پارا باب سنن الوضوء د کتاب مشکات المصابی والا قائم کړی دی په دې کې هغه مسائل د نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو پر روایت سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دي چې هغه د اودس سره متعلق دي یو څو اصطلاحات دي چې هغه د فقهاو په کتابونو کې یعنی قدوری منگل ولو آسان فقه وایو فقه اسلامی وایو هدایه وایو پاغه کې چې کله دا باب د اودس ذکر کیږي نو پاغه کې خلق دسی وی چې د اودس فرض د اودس سنت د اودس مستحب د اودس مکروهات د اودس واجبات دسی یادو منګه په اودس کې دونه فرض دي دونه پکې واجب دي دونه پکې سنت دي دونه پکې مستحب دي دونه پکې مکروه دي دسی یادو خو په احادیثو په کتابونو کې چې څومره مرتب شوي دي په هغې کې بس په دې انداز باندې بیان کیږي یو شان چې یا باب صفت الوضوء یا باب سنن الوضوء په اودس کې د اودس طریقه څه ده یا د اودس سنت څه دي د دې باب نه دې معلومه شي لکه چې په دې کې به صرف سنت ذکر وي مګر فرض به پکې ذکر نه نو دا د محدثینو انداز دی چې هغې د اودس صفت الوضوء یادوي یا سنن الوضوء یادوي پاتې دا چې کوم پکې فرض دي کوم پکې واجب دي کوم پکې مستحبات دي دا اصطلاحات د فقهاو دي او د دې مطلب دی چې څه کارونه داسې دي چې هغه د الله تعالی د کلام نه د الله د کتاب نه براه راست معلوم دي هغې ته موږ فرض ورته وایو فرض او څه کارونه داسې دي چې هغه د احادیثو په ذریعې باندې په تاکید سره بیان شوي دي هغې ته موږ واجب وایو واجب او څه کارونه داسې دي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وخت په وخت باندې ثابت دي خو دومره تاکید پې نه شوی نو په دې وجه هغې ته بیا عام سنت ورته وایي او څه کارونه داسې چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل په ځای باندې یا دغه د قول په ځای باندې دغه وینا روحي یا دغه آدابي هغې ته موږ مستحبات وایو مستحبات او څه کارونه داسې چې هغې متعلق موږ دا وایو چې یاره دا به جایز به قدر جایز نو 15 نمونه یادو فرض واجب سنت مستحب ته نپل ټکی هم وایي نپل او جایز د دې په مقابل کې چې کوم څیزونه راځي حرام مکروه دا څیزونه راځي نو
دلته د اودس په حواله باندې چې موږ کوم خبر یادو نو په دې کې به څه کارونه داسي چې هغه د فرض مقام لري، څه به داسي چې هغه د واجب مقام لري، څه به داسي چې هغه د سنت مقام لري، څه به داسي چې هغه د مستحب مقام لري، او څه به داسي چې هغه جایز قدري. نو چې کوم فرضي نو که په فرضو کې یو څیز هم پاتې شو نو بیا هغه اودس یا مونځ اډولی ونه شو. او واجب هغه چې کله سړی نه قصدن پاتې شو نو بیا خو د فرضو حکم دی، خو که په ير ته پاتې شو نو بیا د هغې جبیره یعنې د هغې راټیک کول دا ممکن دي. که په مانځه کې په سجده سهو باندې، که په اودس کې نو هغه کار وکړه بس خبره به ختمه شي. او سنت هغې کارونو ته وایي چې د دې په کولو باندې ډېر زیات ثوابونه وي، ډېر زیات ثوابونه وي. خو که سړي نه چېرته په ير باندې پاتې شو یا تادي ووې نه که نو اودس یا مونځ ته پسې فرق نه رسي، البته د ثوابونو نه ځان محروم کو. او مستحب هغې کارونو ته وایي یا جایز هغې کارونو ته وایي چې هغه مستحبات چې هغه د دې مونځ آداب دي، د دې اودس آداب دي، بهرحال د هغې عمل ته ورباندې څه نقص او څه دغه نه رسي، البته د هغې ښکلا ورباندې ډېرېږي. نو دلته کې چې کوم حدیثونه موږ وایو نو په دې کې به دا ټول راشي، خو موږ به پکې په هغې باندې ځان پوهه کوو. د ټولو نه اولنی ادب یا سنت د اودس چې کوم ذکر کېږي په دې باب کې هغه د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ دوه روایات دي. یو روایت داسې دی چې کله سړی اوده شي نو د اوده کېدل د شپې هم سړی کوي، د ورځې هم کوي. نو چې سړی اوده شي د ده په ځان باندې قابو نه وي. اوس خو خلک اکثر لباس اډولې لرې کوي نه، خو کله چې لباس کم نو خلکو به د شپې جامې هم د ځانه لرې کړې چې دا دکه بستره کې سړی اوړي راوړي نو دا جامې زر شلېږي. نو چې کله سړی داسې پروت وي چې هغه جامې لباس یې نشته نو پته نه لګي دی د شپې په کم کم ځای کې ګوتې وایي، سپېږمو کې ګوتې وایي، خوله کې ګوتې وایي، غوږونو کې ګوتې وایي، دغه شانې په خپل شرمګاهونو باندې ګوتې وایي، او په کاڼي باندې استنجا کړي ځان یې انځلی نه وي نو کېدای شي خام وي، او د ده لاس په هغه ځګونو باندې لګي. نو چې کله راپاسي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو نارینه یا زنانه ماشوم دی که لوی دی چې دا کله د خوب نه راپاسي، اگر چې دلته ذکر د شپې دی د خوب، خو مراد ته هر خوب دی، د هر خوب نه سړی راپاسي او دی اودس کول غواړي نو دی به ورمنډه نه وي چې ورشي او هلته ایسته په لوښي کې لاس لاندې کړي، سلیمانه چې په لوښي کې لاس لاندې کړي او ایسته په ځان اوبه راواچوي، داسې به نه کوي. اول بس چل کوي، اول به درې ځل د خپل لاس پاک ووینځي، چې درې ځل د خپل لاس پاک ووینځي د هغې نه وروسته به اودس شروع کوي. نو هر د خوب نه راپاسېدونکی سړی د حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فلا یغمس یده فی الاناء، دی د فوراً په اوبو د اوبو په لوښي کې لاس نه منډي. نو څه چلې وکړي وایي فلیغسل ثلاثا، فلیغسلها ثلاثا، درې ځل د لاس ومینځي، او دا درې ځلواله چې دی په دې باندې یقینیتوب راشي، واقعي پاکېږي ورباندې. په اولني ځل باندې چې لاس ووینځي نو دې ته هر ځای ته اوبه نه رسي، په دویم ځل باندې هر ځای ته ورسي، او په دریم ځل دا بلکل پاک شي. او دویم ادب د اودس په حوالې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ووایو چې کله یو سړی اودس کوي نو د اودس د کولو په دوران کې خولې ته چې اوبه اچي هغې ته مزمزه وایي، سپېږمو ته چې اوبه اچي هغې ته استنشاق وایي. نو چې سپېږمو ته اوبه وراچوي نو د وسپو اوبو د وراچېلو نه وروسته دې سوڼي چې د دې پوزې نه څښاوالي موالي پاک راوځي، دا سوڼل سنت دي. پوزه په اودس دوران کې سوڼل دا سنت دي. دا ولې به دا سوڼئ؟ وایي فإن الشیطان یبیت علی خیشومه، د شیطان خپله کوټه نشته چې په کوم ځای کې څملي، نو دا پر سپېږمو کې پروت دی. دې وجې نه دا وړه چین دا د بې پلید سړی، بې لمازه سړی یا کومه ښځه کوم سړی چې هغه دا په مانځه کې څه سي نو دا په مخه ځان ګرئ، نو کله به خېټه ګرئ، کله به سټ ګرئ، کله به سپېږمو کې ګوتې وایي،
او چې نم پیژاندو پلیس سړی بس دقه ته ګوره خارخ به پې لګېدلی کله به سر کوي نو چې دا خارخ مرض پې ولګي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شیطان دا د انسان په دې سپېږمو کې شپه تېروي نو په دې وجه باندې پکار ده چې سړی اول خپل پوزه چې ده نو هغه څه کي هغه وشوڼي ښه جي نو باب سنن الوضوء باب دی په بیان د سنتو د اودس کې الفصل الاول عن ابي هريره د ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا کله چې استيقظ اودس وکړي رایخ شي احدکم پتاسو کې یو تن من نومه د خپل خوب نه نو فلا یغمس نو هغه د نه ورمنډي یده خپل لاس پل اناء دا په لوښي کې حتی تر دې یغسلها چې وینځي دا ثلاثا درې ځله یې ووینځي فانه ځکه دا سړی لا یدري دته پته نشته اين چې په کم ځای کې باتت شپه تېره کړه یده د لاس پته نه لګي چې د لاس د شپې په کم ځای کې متفق علیه وعنه د دې ابو هريره نه بل حدیث روایت دی قال دی وی رضی الله عنه قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی اذا استيقظ کله چې راپاسي احدکم په تاسو کې یو تن من منامه د خوب نه فتوضأ او دی اودس کوي نو فلیستنصر ثلاثا پوزه دې وچوڼي درې ځل فإن الشیطان ذکر شیطان یبیت علی خیشومه دا د پرې سپېږمو کې څه کوي شپور پکې تېروي متفق علیه دا حدیث متفق علیه دی یعنی بخاري مسلم دواړو کې نقل شوی دی دا پوزه شوڼل چې دي دا چې کله د خوب نه سړی راپاشي نو په دغه اودس کې لازمن پکار ده او د دې نه وروسته په نورو کې هم سنت ده خو په دغې کې ډېر زیات احتیاط پکار دی نو سحر زموږ خلک خو د سهار ډېر خوب کوي د شپې خوب کوي نو بس په دې وجه باندې د سهار چې سړی راپاشي نو په خپل اودس کې پوزه شوڼل چې دي نو د دې اهتمام دی ورسره لازمن کوي واخر دعوانا الحمدلله